مونږ کې اصل کې څه بعضې غلطۍ نو په دې خوشحالېدل پکار دي. زمونږ شیخ کابل ګرامي رحمه الله یو درس وکړ، یو ځای کې بیان وکړ، یو تن راغی ورته یې مولانا صاحب ستا دې په الله قسم ریشه راته ووایه زه دله چا په ګوته کړی. هغه ورته قسم مې دی په الله که تاسې پېژنم ما ته ستا په دا تا چې نن که مې خبرې وکړې دا یې ټولې ما پسې وکړي زه دله ټیک چا په ګوته کړی. هم په هغه بیان یا هغه درس کې بل یو تن راغی کېناستو ډېر ستا شکریا ته کوم دا تا چې نن سوي دا ټولې غلطۍ په ما کې دي او نن مې دا قصد کړې دا به له ځانه وباسه. داسې خپل ذهن جوړول پکاري چې مونږ ته بیان درس وعظ واورو نو که زما اوس دا غلطۍ پکې چېړلې شوي چې هغه د ځانه وباسو ودې خو ما پسې خبرې وکړي. نو محترمو دا به لکه پخوانو یهودیانو پسې او پخوانو ګندګیرو پسې به خبرې کوو چې ما ورته کې نن ګندګي دی باندې خراب نه راځي. ولې لوط علیه السلام خلکو ته مسله بیانوي، ما ورته وایو که داسې ویلې لږ پازیټیو سینس کې ویلې وي چې خلکه دا تاسو کوم کمي کوتاهي کوئ دا کوم ګناهونه کوئ نو دا خو بس انسان دی کمزوري ترې نه کېږي بیا توبه وباسئ ښه الله به مو معاف کړي. لوط علیه السلام داسې نه وایي، هغې ته وایي اتأتون الفاحشة تاسو بحیائی تا راتک کوئے ما سبقکم بها من احد من العالمین دا تاسو چیز کوئے نو دا چام چتا ندی کری تاسو جنس پرستی کوئے سوڑو می مرضو پائی کی او بعد علماء لکلی سنگ چی دی پناریناو کی دا سوڑو می مرضو دارنگی تاغی پزناناو کم لیزبینزم ہوا جنس پرستی. لوط علیہ السلام تخکارا بیانی کلوی و تویا پھر جی دا خبر لگتا سے پڑھتا کی ہوئی دا تخکارا کون ہے اللہ وی دا بیان کا حل کتا توی نا جی دا سے پڑھتا کی پیشا دا مسئلہ بیان کا اتولے چے بیان کردے غزنہ بیان ہو خطا کی خلاصہ وا دا تاو سکوی دا چاننی کری وما کان جواب قومه قوم شکریہ نہ ادا کری اخرجوهم دا وباسه دا لوط اور د تابعدار د ملګری لري نه وباسه دیره نظر مولیان جوړ کړي انهم ناس یتطهرون